بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. نننۍ زموږ ویډیو چې ده هغه د چپټر ایکالوجي چې دی دا زموږ سره د کلاس 8 چپټر نمبر 1 جنرال ساينس کلاس 8 دا غي چپټر نمبر 1 د هغه ون لاین ام سی کیوز چې دا موږ نن سټډي کوو. د دې نه مخکې موږ د کلاس 4 5 6 او 7 د ټوټل کلاسونو چې دی ون لاین ام سی کیوز ټوټل چې دی هغه ډیسکس شوی دی. نو که تاسو ګورئ نو هر یو هغه چې دی هر یو بوک هغې له موږ جدا پلی لیست ورکړی 5-6 ویډیوګانې د هر یو چپټر موږ جوړې کړي دي. نو هغه وګورئ که تاسو د خپل پی ایس ټي سی ټي ډي ایم پی ټي اس اس ټي یا نور جابس دپاره جنرال ساينس تیاری کوئ نو د دې نه به ستاسو سره بهترین اپشن چې هغه به بل نه وي. چپټر نوم دی زموږ سره ایکالوجي. وی اولنی نمبر ام سی کیو زموږ سره دی چې ارث از د اونلی نون پلانټ وذ لایف. زموږ سره چې لایف په کوم پلانټ باندې ایگزیسټ کیږي نو هغه صرف او صرف زموږ سره ارث دی. په دې پلانټ باندې لایف چې دی هغه صرف او صرف ایگزیسټ کیږي. ټیک شو. د سټډي اف انټر ریلیشنشپ بټوین ارګانیزم اند دیئر انوایرنمنت. د ارګانیزم او د هغه په مینس کې ریلیشنشپ چې دی کنه هغه ته موږ څه شوی هغه ته موږ ایکالوجي وایو. دا زموږ سره د ایکالوجي ډیفینیشن دی چې د سټډي اف د سټډي اف انټر ریلیشنشپ بټوین ارګانیزم اند دیئر انوایرنمنت. ټیک شو. یا موږ وایو چې د سټډي اف لیوینګ ارګانیزم وذ دیئر نان لیوینګ سراوندینګ. ټیک شو. نو دغه ته هم موږ څه شو ایکالوجي وایو. ټیک شو. دریم نمبر زموږ سره راځي د ایچ ارث اټماسفیر هاز د ځمکې اټماسفیر چې دی په هغه کې 21% چې دی هغه اکسیجن دی او دغه اکسیجن چې دی نو دا زموږ سره پروډکټ اف فوټوسنتھسس مطلب د فوټوسنتھسس نه چې دی نو دغه اکسیجن راغلی. ټیک شو. both animal and plant are use oxygen. دا پارت نه دا پلانٹ دی. ټیک شو. both animal and plant use oxygen in their respiration process to get energy. د انرژي لپاره چې دی نو انیمل او پلانٹ چې دی هغه ساخلی اکسیجن چې دی هغه په کاري په ریسپایریشن کې د انرژي د حاصلولو لپاره. ټیک شو. اماونت اف کاربن ډای اکساید چې دی کاربن ډای اکساید موږ سره په اټماسفیر کې دی 0.04% چې دی دا کاربن ډای اکساید په اټماسفیر کې موجود دی. ریسپایریشن پروسس and both animal and plant release په پلانټ او په انیمل کې زموږ سره ریسپایریشن کیږي او ریسپایریشن چې دی هغه به څه ریلیز کوي هغه به خارجي کاربن ډای اکساید بهر انوایرنمنت ته. ټیک شو. دا زموږ سره د کاربن ډای اکساید د ریسپایریشن دغه شو چې ریسپایریشن په ریزلټ کې به موږ سره پلانټ او انیمل چې دی دواړه کاربن ډای اکساید بهر انوایرنمنت ته ورکوي. 7 نمبر ا کیمیکل ریاکشن بټوین سبسټانس ان اکسیجن ان وچ کاربن ډای اکساید هیټ لایټ چې دی هغه پروډوس کیږي نو هغه ته موږ څه شی وایو هغه ته موږ کمبسچن ریاکشن وایو. ټیک شو. هغه ته څه شی وایي کمبسچن ریاکشن هغه کیمیکل ریاکشن چې په هغه کې اکسیجن د اوبو سره کیمیکل ریاکشن بټوین سبسټانس ان اکسیجن یو به سبسټانس او بل په کې زموږ سره په ریاکټنټ کې یو سبسټانس بلی او یو به زموږ سره اکسیجن. ټیک شو. او سبب پیدا کې دا سيزونه پیدا کې نو د ریاکشن ته موږ څه شی کمبسچن ریاکشن ورته وایو. ټیک شو. بل زموږ سره دا دغه چې دی دا زموږ سره د ریسپایریشن چې دی دا د ریسپایریشن ډیفینیشن دی لکه کاربن ډای اکساید پلس واټر برایوز شي موږ له ګلوکوز او پلس اکسیجن راکې. ټیک شو. او د ته پروسس ته موږ څه شوی د ته موږ چې د دې سایډ نه موږ کوو نو د ته موږ څه شوی د ته موږ فوټوسنتھسس وایو چې د دې سایډ نه موږ کوو نو د ته موږ څه شوی د ته موږ ریسپایریشن وایو. لکه موږ وایو چې کدا موږ په ریاکټنټ کې واخلو نو دا به زموږ سره فوټوسنتھسس او کچې دا موږ په ریاکټنټ کې واخلو نو دا به زموږ سره صحیح دا ریسپایریشن. ټیک شو. دا بیکورډ او فارورډ ریاکشن دواړه بیکورډ او فارورډ ریاکشن. ټیک شو. انکریز ان ایوریج ټمپریچر اف د ارث اس کال کله چې د ځمکې ایوریج ټمپریچر چې دی انکریز کیږي نو دی عمل ته موږ څه شوی دی ته موږ ګلوبل وارمنګ ورته وایو. ټیک شو. بل د سره 9 نمبر ام سی کیو چې د ګلوبل ټمپریچر هاز بین انکریز اباوت 1 ډیګري سنټیګریډ ان لاست 20 دا 100 year په 100 کال کې چې دی په 1300 کال کې چې دی د ځمکې ټمپریچر چې دی 1 ډیګري چې دی نو هغه سیوا شوی دی. ټیک شو. 10 نمبر ام سی کیو چې میجر کنټریبیوټر to the global warming د global warming چې د ټول نه غټ دشمن مطلب کم سړی چې ډیر زیات کم سیس چې ډیر زیات global warming کاز کوي نو هغه څه د هیومن پاپولیشن گروث ته. ټیک شو. هیومن پاپولیشن گروث چې ډیر زیات څه شي global warming چې هغه کاز کوي. بل موږ سره ان پلان ریموول اف ټری چې دی ان لارج سکیل کله چې موږ ونی چې دی په ډیر زیات مقدار باندې کټ کوو او باسو نو دغه ته موږ څه شو ډیفارستیشن ورته وي د فارست ختمول ته ډیفارستیشن وایي. ټیک شو. چې کله موږ ونی په لارج سکیل باندې باسو ډیر زیات لري کوو دغه ته موږ څه شو ډیفارستیشن ورته وي. اربن ډیولپمنٹ انفراستراکچر ټمبر فایبر ریکوایرمنٹ ووډ وای دا ټول چې دی دا څه کازي دي نو ټول موږ سره د ډیفارستیشن کازي دي مطلب چې دا کارونه سوکي نو موږ سره ډیفارستیشن چې دی هغه به راځي. ټیک شو. vegetable and fruit plant which cannot withstand cold can be grown in وای موږ سره هغه vegetable او هغه fruit plant هغه vegetable او هغه fruit plant کم چې موږ سره په
کولډ سیزن کې چې دنه غټيږي ګرو نه کوي نو هغه به مونږ پس کې هغه به مونږ ګرو کو پس شي کې په گرین هاوس کې به مونږ ګرو کو لکه هغه داسې تمبو شان شی له جوړ کړه پکې ته په نرسري کې په دې کې پکې ته چې دنه غبوټي دغه نو دغه سیس چې دنه دای لمونږ اوس جوړ کړه گرین هاوس ولا جوړ کړه ټیک شو دا چې دی واپس هیټ چې دیغه بهر اټماسفیر ته نه پریدي د لپاسې هیټ راځي د لاندې چې دیغه هیټ واپس نه پریدي نو دغه تمګه گرین هاوس وای ټیک شو ان ایکوسیستم د موست کامن انټریکشن ار وای په ایکوسیستم کې زموږ سره موست کامن انټریکشن څه دي نو هغه کمپټیشن دی پریډیشن او سمبایسس دي ټیک شو دا درې زموږ سره سړي انټریکشن دي کمپټیشن چې دا د دوه ارګانیزم په منځ کې کمپټیشن ورته یو پرې او پریډیټر چې به راځي نو هغه ته پریډیشن او سمبایسس یا دا هم زموږ سره میوچوال ریلیشنشپ دی د ارګانیزم ټیک شو بل زموږ سره کمپټیشن اگر which animal which living organism have وي هغه کمپټیشن په کم ارګانیزم کې راځي کمپټیشن به زموږ سره راځي په هغه ارګانیزم کې چې هغه ریسورسز چې دغه کامن په هغه ارګانیزم کې به زموږ سره کمپټیشن راځي چې ریسورسز دي صحیح کامن 16 نمبر چې ممبر اف سیم سپیشي کمپیټ وذ ایچ اذر په سیم سپیشي والا ممبر چې دغه یو بل سره کمپیټ مقابله کوي د یو بل سره نو هغه ته موږ انټرا کمپټیشن وایو ټیک شو انټرا کمپټیشن چې دا و پیژنې دا هم زموږ سره د ایگزام پوینټ اف ویو لپاره ډیر زیات چې دا امپورټنت دی ټیک شو یو دا هم زموږ سره امپورټنت دی چې د سیم سپیشي په مینس کې به کمپټیشن اکر ویچ لیوینګ ارګانیزم نو هغه زموږ سره کامن ریسورس چې کله ریسورس کامن نو کمپټیشن چې نو هغه به الکیږي بل زموږ سره چې د سیم سپیشي په مینس کې نو زموږ سره کمپټیشن ته موږ انټرا کمپټیشن ورته موږ وایو 17 نمبر ام سی کیو چې پلانټ کمپیټ فار لایټ پلانټ به د سره لپاره کمپټیشن کوي د لایټ لپاره د واټر لپاره د منرال لپاره او د روټ سپیس لپاره ټیک شو دا زموږ سره هم امپورټنت ام سی کیوز د چې پلانټ به د دې سیزون لپاره مقابله کوي ټیک شو د لایټ واټر منرال او د روټ سپیس لپاره چې نو پلانټ بس کوي مقابله وکړي 18 نمبر سیکو زموږ سره چې ون ارګانیزم اټیک اکچولی kill and feed other organism وای کله چې یو ارګانیزم په بل باندې اټیک کوي هغه کل کی او فیډ کی وای خوري ټیک شو مړی کی وای خوري نو دغه تمګه څه شو دی عمل تمګه پریډیشن ورته وای ټیک شو پریډیشن ارګانیزم چې اټیک کوم ارګانیزم چې اټیک کوي او کل کوي بل ارګانیزم کل د اذر بل ارګانیزم کل کوي نو هغه تمګه predator وي predator چې دی ته موږ شکار هم وایو ټیک شو 20 نمبر څه کیو چې د انیمل دیټ از هانټډ هغه ارګانیزم کوم چې ښکار شي ټیک شو او کوم چې مړ شي ټیک شو نو اګه ارګانیزم ته موږ څه شو پرې ورته وي پرې ته موږ شکار وایو او د ته موږ شکاری وایو ټیک شو predator ته شکاری او پرې ته شکار وایو ټیک شو 21 نمبر څه کیو چې د carnivores plants which kill insect and other small animal to fulfill nitrogen deficiency وي هغه ارګانیزم هغه پلانټ چې carnivores plants ټیک شو چې هغه موږ سره انسیکټ چې دغه کل کوي او خپل د نایټروجن ډیفیشنسي چې دغه په پوره کوي ټیک شو بوټي دي سي بوټي دي کارنیورس ورته وي هغه غوخه خوري ټیک شو دغه انسیکټ چې دغه کل کوي او ځان لسه اکسیجن چې هغه اخلي نو دا موږ سره کم پلانټ هغه تمګه پیچر پلانټ وي او وینس فلای ټریپ دا دواړه زموږ سره سړي دي ته کارنیورس پلانټ وای نو دا هم زموږ سره ډیر زیات امپورټنت ام سی کیوز دي چې دا به موږ لور راکې چې یاره دا کم قسمه پلانټ دي نو دي ته موږ به ټیک اپشن چې دی هغه ته موږ کارنیورس پلانټس ورته وای ټیک شو بل زموږ سره راځي ممبر اپ ټو ډیفرنٹ سپیشي لیو ټوګیدر اینڈ ات لیست ون ګیټ بینیفیټ اف د اذر وای هغه ارګانیزم چې دوه ارګانیزم د یو بل دوه سپیشي د یو بل سره اوسېږي او یو ته ات لیست یو ته چې دی نو هغه بینیفیټ او بل ته چې دی هغه ته نه بینیفیټ او نه بل صحیح خو دغه ته چې دی نو دغه انټریکشن ته موږ سمبیاسس وایو ګوره دوه ارګانیزم به یو بل سره اوسېږي دوه سپیشي ډیفرنٹ سپیشي به یو بل سره اوسېږي او ات لیست یو ته به صحیح بینیفیټ ټیک شو نو دغه ته موږ څه شوی سمبیاسس به ورته وایو ټیک شو اسوسییشن ان وچ ون ممبر ګیټ بینیفیټ اینڈ کاز هارم ټو انذر وس هغه اسوسییشن موږ خو سمبیاسس و پیژندو چې دوه ارګانیزم به یو بل سره اوسېږي یو ته پکې خامخا پیدا نو ګوره یو ته خو پیدا ده خو چې په دې کې یو ته پیدا ده او بل ته چې نقصان دی بل ته یا بیماری لګي یا بل څه لګي بل څه نو دغه ته موږ څه شو دغه دا هم د سمبیاسس چې دی دغه ټایپ دی او د ته پیراسیټیزم کې به یو ارګانیزم چې دی هغه به فائدہ اخلي او بل ته بچي نقصان نه سي ټیک شو ماسکیټو لیور فلگ ټیک شو لیچ او مینی بیکټیریا لیو ان وای دا ماسکیټو په لیور پلک او دا سیزونه چې دی وای دا زموږ سره په کم اسوسییشن کې اوسېږي نو دا په پیراسیټک اسوسییشن کې اوسېږي مطلب دا یو ته پیدا راسي او بل ته بیماری کاس کوي ټیک شو دا یو ته پیدا راسي او بل ته چې دی نو بیماری کاس کوي ټیک شو د اسوسییشن ان وچ بوث ممبر ګیټ بینیفیټ اس کارډ هغه اسوسییشن چې په هغه کې دواړه ممبر چې دی هغه پیدا اخلي نو هغه ته موږ میوچوالېزم وایو ټیک شو میوچوالېزم به موږ هر هغه دې ته موږ پلس ریلیشن وایو ټیک شو پلس ریلیشن دی ته وایي او پیراسیټیزم چې دی نو موږ پلس او ماینس ریلیشن ورته وایي ځکه چې دی یو ته پیدا او بل ته نقصان او په دې بل کې چې یو ته هم پیدا او بل ته هم صحیح پیدا ټیک شو د انټریکشن ان وچ ون
partner get benefit without any benefit harm. ګوره هغه انټریکشن چې پاره کې یو پارټنر خو پیدا اخلي خو بل ته نقصان نه رسي. ټیک شو، یو دغه چې دی یو پارټنر چې دغه پیدا اخلي بل ته نقصان نه رسي، نو دغه سي انټریکشن ته موږ کامنسلیزم وایي. یو موږ درې قسمه دغه پیژندو، پیراسیټیزم، میوچوالزم، او بل څه شي کامنسلیزم. دا درې قسمه ریلیشنشپ چې دی یا انټریکشن چې دی دا موږ سره کړو دا و پیژندو. ټیک شو، بل زموږ سره راځي چې building nest on trees, small plant grow on large scale. وی برډ چې دی پرندې وي دا زموږ سره په ټریز باندې څه جوړي، نست جوړي، جالي جوړي، یا سمال پلانټ چې دی هغه په لارج ټری باندې لپاسه چې دی نو هغه ګرو کیږي. نو دغه ریلیشن چې دی دا زموږ سره څه شي دی، نو دا زموږ سره کامنسلیزم دی، ځکه چې په دې کې یو خو پیدا اخلي خو بل ته نقصان نه ورسي. ټیک شو. 28 نمبر ام سی کیو چې انټریکشن اف لیوینګ ارګانیزم وذ دیئر نان لیوینګ انوایرنمنت. لیوینګ ارګانیزم د نان لیوینګ انوایرنمنت سره کوم انټریکشن دی نو هغه ته موږ څه شوی دغه سټډي ته موږ ایکالوجي ورته وایو. ټیک شو. د پروسیجر د پروډوسر، کنزیومر اینڈ ډیکمپوزر. پروډوسر او کنزیومر او ډیکمپوزر چې دی وای ارکال دی ټول ته موږ څه شو لیوینګ کمپوننت اف ایکوسیستم. دا درې وړه چې دی نو د موږ سره لیوینګ کمپوننت اف ایکوسیستم دی. ټیک شو. پروډوسر چې دی وای میک فود بای یوزینګ لایټ اینڈ ډو فوټوسینتھیسس. پروډوسر به زموږ سره مینلی چې دی دا پلانټ او دا لایټ یوز کوي او سو فوټوسینتھیسس کوي، خوراک خپل پخپله جوړوي. ټیک شو. بل زموږ سره راځي all animal are consumer. ټول انیمل چې دی دا موږ سره سری دا کنزیومر دی، all plant چې دی دا پروډوسر دی. ټیک شو. دا موږ سره امپورټنت ام سی کیوز دی چې all animal are consumer. دا ځکه چې دا په دی فوټوسینتھیسس نشي کولای، د چې دی فوټوسینتھیسس کولای شي خپل خوراک په خپل تیارول شي. all green plant چې دی دا سری پروډوسر دی. بل موږ سره 34 نمبر ام سی کیو چې پرایمری کنزیومر فیډ on plant and are. پرایمری کنزیومر چې دی هغه په پلانټ باندې فیډ کوي، مطلب پرایمری کنزیومر موږ هغه ته وایي چې هغه موږ سره پلانټ خوري او هغه ته بس شي هربیور بوته په دی خور ورته په پښتو اردو کې ورته په دی خور. ټیک شو. 35 نمبر چې سیکنډري انټر شیر کنزیومر چې دی وایغه په پرایم دا په انیمل باندې فیډ ان ادر انیمل، په نور انیملز باندې به دا سکیږي خوراک به کوي خوري به، نو دغه تمنګ څه شوی دی تمنګ کارنیورس ورته وي، د گوش خور ورته هم وي. 36 نمبر سی کیو چې پنجای ان بکټیریا ار ایگزامپل اف. پنجای بکټیریا چې د رس شي ایگزامپل دی، نو دا زموږ سره ډیکمپوزر دی. ټیک شو. او 37 نمبر سی کیو چې سیریز اف ارګانیزم تھرو وچ انرژي از ټرانسفر. د هغه سیریز چې پاره کې انرژي د سیریز اف ارګانیزم چې پاره کې انرژي چې د یو ارګانیزم نه بل ته ټرانسفر کیږي، نو هغه تمنګ څه شوی فود چین ورته وایي. ټیک شو. په فود چین کې به موږ سره انرژي د یو ارګانیزم نه بل ته دی او د بل نه بل ته، نو دا ته موږ څه شوی دی ته موږ فود چین ورته وایو. ټیک شو. دا موږ سره د چپټر نمبر 1 د فرست چپټر ایکالوجي چې دی دا غي سو ام سی کیوز او نیکسټ دا شې دی ټول موږ په یو ویډیو کې دا کوو، هغه ډیر زیات وګدیږي، نو د دې ان شاء الله د دې چپټر چې دی پارت 2 چې دی هغه ان شاء الله جلد چې دی اپلوډ کیږي. د 38 نمبر ام سی کیوز نو ان شاء الله موږ سٹارټ اخلو. د الله فامان.